سورہ نجم آیت نمبر 26 شپږم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. سورة نجم آیت نمبر 26 شپږم رکوع وشتم سپارہ. کتا سلیات شي مونږ د مکی مکرمه چې کم مشرکان دي د هغه عقیده په دې صورت کې ذکر دي. د دې مکی مکرمه چې کم مشرکان د دې یو عقیده داوا وی الله پاک خو مونږ منو خود الله تعالی سره مونږ د بوتان ځکه شریک ګڼو چې زمونږ کم رازونه دي زمونږ کم دعاګانې دي د الله تعالی ته د بوتان بر وړي، یعنی د الله تعالی سره چې کم دی تعلق ساتل ګران کار دی. د دې تعلق د پاره مونږ دا بوتان ساتلی دي. الله پاغي باندې برت وکړو چې الله تعالی د بنده سره انتهایی نږدې دی. الله سره تعلق دا سدونه مشکل کار نه دی. الله تعالی د بنده سره نږدې ډیر زیات دی. نمبر 1 دویم بدی دا خبره کوله چې د الله تعالی چې کم دی لوریان هم شته دی او د الله تعالی لوریان دا فرشتي دي او دا د الله تعالی چې کومه لوریانی دي فرشتي دي دا ورځ د قیامت الله تعالی ته زموږ شفاعت کوي. نو الله رب العزت په دې باندې رد وکړو چې شفاعت چې کوم دی دا به الله تعالی د هغه بنده قبلي چې الله تعالی چاته اجازه وکي. دا سینه ده چې یو په دنیا کې یو بنده د بل بنده سره زکه مینا محبت ساتي چې دا به ورځ د قیامت د الله تعالی سره زموږ شفاعت کوي. ودا سینه ده نو رد په دې خبره باندې او شو چې یو د الله تعالی لوریانی نشته دی او دویم دا ورځ د قیامت شفاعت به د چا د اذن نه بغیر نه کیږي د الله تعالی. نو په دې آیتونو کې د دې ذکر دی. وکم من ملک او سمر فرښتې دي فی السماوات په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم چې کار بن راشي سفارش د دوی شیئا حسهم الا من بعد مگر پس لدینا ان یاذن الله چې حکم وکړي الله تعالی لمن یشاء د پاره د هغه چا یشاء چې الله وغواړي ويرضى او خوخیشی ان الذين بشککم خلق لا يؤمنون بالاخره ایمان نروړي په آخرت باندې لا يسمون الملائکه دوینامی اکدی د فرښتو ته تسمیه الانثى پنامو د خزو. نو دی آیت کې الله دا فرمای چې دا کافران هغه خلق دي چې یو په آخرت باندې ایمان نه وروړي. درې غټه عقیدې دي، یو توحید، دویم رسالت او دریم په آخرت باندې ایمان. نو په دې مشرکانو کې یو مسله دا چې په آخرت باندې ایمان نه وروړي. دویم خبره په دې کې مسله دا چې الله رب العزت ته کوم دي لوریان ثابت کړي او دا خبره او کله چې فرشتي دا چا لوریان دي د الله تعالی. نو دلته الله فرمای چې دی فرشتو ته نمونه اګدي د خزو پشانته. نو معلومیږي دا چې فرشتي چې کوم دا د سره مؤنث دینه. دلته الله په دې باندې ګوره باقاعده رد کوي لا يسمون الملائکه تسمیه الانثى. یو دی کوم دی په آخرت ایمان نه وروړي، دویم دی کار دا کوي چې فرشتو ته نمونه اګدي د خزو پشانته. دې د وجه علماء دا لیکلي دي چې دا ذهن کې تصور را وستل چې فرشتي به کم دي مؤنث وي نو دا عقیده بالکل غلطه ده. ذهن کې صرف دومره عقیده ساتل پکار دي چې دا فرشته چې کوم د ملائک دا چې کوم دي دا د الله تعالی نورانی مخلوق دي، دا د الله تعالی نورانی مخلوق دي. لہذا الله په دې خبره باندې رد وکړو چې ملائک کته چې کم دی د خزو غنت نوم اقدل دا چې کم دی دا کار ټیک نه دی، دا ودا مشرکانو کار دی. نو لہذا تاسو وګوره
فرشتي ته چې کم دی کنه دا فرشته نوم اقدل ویدام ټیک نه دی ځکه دلته چې کم دی تاسو ګوره فراشین تاها فرشتہ او دا ها چې کم دی دا تا مؤنثه دا د مؤنث علامت دی ولهذا وی فرشتو ته چې کم دی الله تعالی هم ملائک لفظ اقدل دی نو وی ملائک او طویل پکار ځکه چې دا ملائک دا ټکی د مؤنث نه دی وما لهم به من علم بل دلته الله رب العزت په مشرکانو باندې یو دا رد کوي چې دا مشرکان خیالي خبرې ډېرې زیاتې کوي خیالي دې سره چې کم دی ټوس دلایل نشته دی او په خیالي خبرو باندې چې کم دی کنه بنده حق ته ګورې نه رسیږي د حق د رسیدلو د پاره چې کم دی ضرور دا دی چې انسان سره نقلي دلایل وي او نقلي دلیل څه ته ویل کیږي ما تاسو ته ویل دي نقلی دلیل دی ته ویل کیږي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ویل دي او د نبی له صلوات و سلام نه پس بیا صحابه مونږ ته رسول دي صحابه نه پس کم دي تابعین دي او تابعین نه پس تبع تابعین دي دغه واسطي دي دغه واسطو په ذریعہ باندې مونږ ته د نبی له صلوات و سلام نه دلایل راغلي دي ته ویل کیږي نقلی دلیل نو دغه نقلی دلیل د وجه کم دی کنه بنده چرته زی حق ته رسیږي او چې یو بنده چې کم دی په خپل دین کې صرف ظنی خبرې کوي ویره زما خیال داسې دی چې دا شی داسې پکار دی نو الله فرمایي چې وان الظن لا یغنی من الحق شیئا انسان چې کم دی خیالي دلیل باندې حق ته ګورې نه رسیږي دې د وجه یو صحابي فرمایي تاسو به کم دی موزه کتلی وی موزه دا اوس د یخنیانو کې خلک اچي نو په موزه باندې کم دی یو سړی موزه واچلو نه دی به مس چرته کوي د دې موزي د پاسه به داسې مس کوي دا د دې طریقه ده نو یو صحابي فرمای وی کچرته دین په عقل باندې وي نو وی پکار دا دی چې په دې موزه باندې په تلی باندې مسح وشي ځکه چې ګندګي کم ځای تلی ګندګي خو شریعت مونږ ته سوې چې یاره مسح به داسې بره نه کې نو دین دا معلومیږي چې شریعت چې کوم دی دا په عقل باندې نه دی کچرته دین په عقل باندې وي نو په کار دا دی چې مونږ په موزه باندې مسح په تلی باندې کړي وا او نه شریعت نبی له صلوات و سلام ویلي چې مسحبه د موزه د پاسه باندې کې نو دلته هم الله پاک فرمایي چې په دین کې چې کوم دی خیالي دلیل بیانول په دې باندې انسان چرته نه رسیږي حق ته نه رسیږي دې دا وجه تاسو به اوس ګوره په غټ اخترونه کې اکثر خلک قرباني نه کوي یا مونږ غریبانو سره د پیسو په شکل کې امداد کو دا دلیل غلط دی بس الله پاک ویلي دي چې په دغه ورځ باندې به وینه د زمونږ لپاره اصل شیز دی او دغه شان ډیر خلک دا اعتراض کوي چې یاره په زکات کې دا 2.5 روپۍ ولې فرض دي نو دا ولې ټکی چې کم دی کنه دا ظنی دلیل دی انسان پر دې ته ویل کېږي ظنی دلیل چې دا ولې داسې کېږي دا ولې داسې کېږي نو بیا بلا شي خبرې داسې دي چې عقل نه مني او شریعت مونږ ته د هغې حکم راکړي نو دلته الله فرمایي چې دا مشرکین مکه دا خبرې ځکه کوي چې دی خیالي دلایل پیش کوي او خیالي دلیل د وجه انسان چرته نه رسیږي حق ته نه رسیږي وما لهم به من علم او نشته دی دوی ته علم ان يتبعون دوی پیروي نه کوي الا الظن مگر صرف د وهم وان الظن او بشک وهم لا یغنی من الحق شیئا او پکار من راضی د حق په مخ کې حصهم فاعرض پس مخواړه عمن تولى لهغه چانا چې مخواړوي عن ذکرنا زمون له ذکرنا ولم يرد او نغواړي الا الحیات الدنیا سوا د ژوند د دنیا نه ذلك مبلغهم من العلم دا در سید دوی د علم ان ربک بشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستارب هو اعلم خپویږي بمن ضل عن سبیله فهغه چې بلاری شو دلاری ددنه وهو اعلم هم دې خپوی دې بمن اهتدى فهغه چې لار مند ډیر خلک داسې دي چې هغه دین چې کم دی د دین موازنه دا ګوره په عقل سره کوي او عقل چې کم دی دا ګوره د انسان د لپاره رهنما نه دی دا یاد اوساته عقل انسان ته ګوره رهنمایي او زی پوري ور کوي چې کم ځکه عقل سٹاپ شي کنه نو التنه چې کم دی قران او حدیث بیا شروع کیږي
شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه دی فرمای په دې هندوانو کې چې کوم دی بعض هندوان داسې دي چې د هغې دا عقیده ده چې انسان دا چې کوم دی کنه بس یو ماشین دی. انسان چې کوم دی دا یو ماشین دی، دا بس چې کوم دی هر وخت به کار کوي. نو دی په خپل چې کوم دی یو خپل واقع بیانوي. زما په ټرین کې د یو هندو سره سفر و، نو ما نے تپوس وکړو چې انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان څه لپاره پیدا شوی دی. نو ما ورته ویل چې یاره زمونږ چې کم مذهب دی او بیا زمونږ په مذهب کې چې زمونږ کم قرآن و مجید کتاب دی هغې کې الله پاک د انسان د پیدایش مقصد بیان کړی دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ورته وویل چې الله پاک زمونږ په قرآن کې دا خبره کوي چې انسان دا ما د عبادت دپاره پیدا کړی دی. انسان چې کوم دی دا یو مشین نه دی چې څنګه ستاسو عقیده ده. ما ورته ویل چې ستاسو په مذهب کې د انسان په باره کې څه عقیده ده؟ وایي چې زمونږ دا عقیده ده چې انسان ایک کھانے پینے کا مشین ہے بس. دا زمونږ یو عقیده ده. بیا ورته ما دا خبره وکړه چې زه که چېرته تاسو سره زه دا خبره ومنم چې انسان ایک کھانے پینے کا کیا ہے مشین، نو د مشین کمال دا دی که نه چې ته په هغه کې یو ردي شیز واچې اخو هغه صفا شیز وباسي. دا د مشین کمال دی. ته په هغه کې ردي شیز واچوه خو اخوا به څه وباسي؟ صفا شیز به وباسي. لکه تاسو وګورئ زمونږ دلته په ډبګرۍ کې د مالوچو مشینونه دي، نو دلته چې کوم دی بلا شي کچړه په مالوچ ماشین کې دې سایډ نه ورواچي خو هلته تېنه بلکل ښایسته نرم مالوچ وځي. د ماشین ټولو کې غټ کمال دی چې دا کچرې نه چې کوم دی یو ښایسته شیز مونږ ته حاصلوي. نو که چېرته ته دا خبره کې چې انسان ایک کھانے پینے کا مشین ہے، نو بیا پکار دا دی چې د دې انسان دا کم خوراک وکړي، د دې خوراک نه هم د انسان نه یو ښه شیز لاندې وځي. حالانکه ګوره مونږ څونه ښکلې خوراک وکړو، قیمتي خوراکونه وکړو، او د انسان نه چې کم دی د ډکو میچازو په شکل کې څونه ګنده شیز وځي او که نه. نو معلومیږي دا ما ورته ویل چې د عقل په بنیاد باندې تاسو چې دا کومه خبره کوي دا بلکل غلطه ده. که چېرته تاسو انسان ته نسبت د مشین کوئ نو پکار دا دی چې د دې انسان د دې مشین نه د دې معدې نه یو ښه شیز وځي. حالانکه د انسان نه چې غټه تقاضا وځي نو څوک یې په پیسه باندې هم نه اخلي. نو لہٰذا دې نه دا معلومیږي زمونږ د قرآن نه دا شیز معلومیږي چې انسان کھانے پینے کا مشین نہیں ہے بلکہ انسان څه شی دی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لہذا عقل باندې چې کوم دی کنه دین نه دی راغلی، دین چې کوم دی دا ټول په نقل باندې راغلی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.